په پښتو فلم باندې خلک تنقید کوي خو تنقید برای تنقید کوي، تنقید برای اصلاح نه کوي. ته په دې زموږ پښتونخوا کې څومره غټ غټ خلک دي، چا د پښتو فلم ته توجه ورکړه چې یاره زموږ ژبه ده، زموږ پښتو ده، چې موږ خپلې ژبې له ترقي ورکړو. دي چا له څه ترقي ورکړه؟ زموږ په پښتونخوا کې دا سینماګانې روانې شوې، یو ګورنمنټ لکه ثقافت والا ناست دي، هغوی هسې ناست دي، هغوی دې طرف ته توجه نه کوي چې یاره دا پښتو فلم جوړېږي، دا ولې جوړېږي، دا ځکه جوړېږي چې خلک یې ګوري او شوق یې دی. نو دوی زه چې د یو شوټینګ اجازه تلم که نه، د کله ابتاباد ته شوټینګ لدم یا مانسیرې ته شوټینګ لدم، نو یو میاشت زما په پرمیشن لګي، زمونږ خپې هلته ماتې شي، څوک هم ډي سي له لیږي، څوک هم اے سي له لیږي، څوک هم پټواري له لیږي، څوک هم ګرداور له لیږي. ته چې کله دا فلم ګورې هر چاته به دی کې په خپل کور، خپل ځان، خپل لایف ښکاري. چې د دې رکشو والا تاسو مونږ خو یې بار ګورو، څوک خوشحاله وي، څوک دې خوا ګرځي، څوک دې خوا ګرځي، وایي دننه څه پرابلم دی هغه چاته هم پته نشته. نو مونږ کوشش کړی چې دې فلم په ذریعه خلکو ته وښیو. دې رکشو والا ته زمونږ معاشره کې خلک په کم نظر ګوري، دا یو پهلو دی. پکې بل ای سره څومره ظلم زیاتې کېږي، مزدوري به ټول 1500 روپۍ نه کوي او چې رشوت ورکوي 2000 به ورکوي. دا زمونږ د معاشري څیزونه دي. زمونږ معاشره کې نیګیټیو پهلو شته او پازیټیو شته. نو مونږ کوشش کړی چې دواړه څیزونه دی کې عوامو ته وښیو. السلام علیکم. یہ ابھی ہمارے 8 دسمبر کو ایک نئی فلم ریلیز ہو رہی ہے، رکشے والا، جو پشتو فلم ہے اور اس کا ڈائریکٹر ارشد خان ہے، اور یہ شاید فلم پروڈکشن کے بینر تلے بن رہی تھی. یہ بہت اچھی اور معیاری فلم بنی ہے. اس میں جو ہمارا رکشے والی کی جو زندگی ہے اس پہ ہم نے فلم بنائی ہے. یہ بہترین فلم ہے. اور اس میں جو ہمارے یہاں شہروں کے جو مسئلے مسائل ہیں، جو مزدور ہیں ان کے مسئلے مسائل ہیں، ان سب چیزوں کو ہم نے اس فلم میں ڈسکس کیا. اس میں گھریلو پہلو بھی ہے اور جو ہمارے شہروں کا جو ماحول ہے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھ کر یہ فلم بنائی ہے. تو انشاءاللہ ایک بہترین فلم بنی ہوئی ہے، اور یہ ارشد سنیما میں 8 دسمبر کو ریلیز ہو رہی ہے. یہ بتائیں یہ فلم جو پرانی فلم بن چکی ہے، یہ اس کا ریمیک ہے، یہ نئی کہانی ہے؟ نہیں، یہ نئی کہانی ہے، نئی فلم ہے. صرف نام جو ہے رکشے والا. یہ رکشے والا تو ہر دور میں ہوتا ہے نا. یہ تو تقریباً میرے خیال میں ہر پاکستان کے ہر شہر میں رکشے والا ہوتا ہے. پھر دنیا میں بھی تقریباً جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان میں بھی رکشے والا ہوتا ہے. تو اس کا جو لائف ہے، زندگی کا جو سسٹم ہے، اس پہ ہم نے فلم بنائی ہے. اس فلم کے موسیقار کون ہیں؟ موسیقار رحمان گل نیا موسیقار ہے. اس نے میرے خیال میں فرسٹ ٹائم فلم کے گانے کیے ہیں، اور بہت اچھا میوزک ہے، بہت سٹائلش میوزک ہے، اور انشاءاللہ لوگوں کو پسند آئے گا. کیا ہے یہ ہماری پشتو فلم ہے، اور پشتو فلم جو ہے نا ہمارا جو خیبر پختونخوا ہے یہاں پہ ریلیز ہوتی ہے، کراچی میں ریلیز ہوتی ہے. باقی جو پنجاب میں ہے وہ پنڈی وغیرہ میں ریلیز ہوتی ہے، لیکن زیادہ توجہ ہوتی ہے یہاں پختونخوا میں. لیکن پختونخوا میں بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ بھی سارے سن میں ٹوٹ گئے، اس وجہ سے ہماری پشتو فلم جو ہے محدود ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ پشتو فلم بن رہی ہے. ابھی پنجابی فلم تقریباً نہ بننے کے قریب ہے، اردو فلم کوئی خاص نہیں ہے، اور جو سندھی زبان میں فلمیں بنتی تھی وہ نہیں ہے. صرف پشتو فلم بن رہی ہے، اور اس پہ ہمیں فخر ہے. اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری پشتو زبان زندہ ہے، اس لیے کہ اس میں فلم بن رہی ہے. یہ فلم جو ٹوٹل ہے، اس کو ہم نے ٹوٹل لاہور میں بنائی اور پشاور میں کچھ شوٹنگز کی ہے. اور بجٹ تو تقریباً پشتو فلم 70 سے لے کے کروڑ تک فلم بن جاتی ہے. لاگت پوری کر سکتے ہیں آج کل کے دور میں؟ آج کل کے دور میں تو مشکل ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں. جس طرح آج ہم سب بیٹھے ہوئے تو اسی لیے بیٹھے ہوئے کہ ہم پشتو فلم کو سپورٹ کریں. صرف تنقید برائے تنقید نہ کریں، تنقید برائے اصلاح کریں،
ताकि हमारी पश्तो फिल्म में जो हमारे जो मीडिया के साथ फासले थे या मिसाल के तौर पर प्रिंट मीडिया के साथ फासले थे, वो फासले दहशत गर्दी की वजह से ख़त्म हो गए थे, जो मुख्तलिफ हालात में हमारे पुख्तनख्वा था, तो उस वजह से ये सारे फासले बन गए थे। अभी हम उन फासलों को ख़त्म कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जितनी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब इकट्ठे होकर पश्तो फिल्म को सपोर्ट करें, तनकीद करे। तनकीद हमें पता होते है तनकीद, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह करें। मिसाल रेडियो तो पख्तो के लेक्चर के दगर रातू हुआ है दगा जी पख्तो फिल्म बाने खलक तनकीद कई खो तनकीद बराए तनकीद बराए इस्लाह न कई तो पर ये जमगा पुख्तनख्वा के सुमरा गट गट खलक दी चा द पख्तो फिल्म त तवज्जो वर्का चेरा जमगा जबा दा जमगा पख्तो दा जिमगा खपल जबे ल तरक्की वर्का दी चा ल तरक्की वर्का जमगा पुख्तनख्वा के दा सिनेमागान रोane शवे ये गवर्नमेंट लका सकाफत वाला नास दी आगे अस नास दी आगे दी तरफ त तवज्जो न की चेरा दा पख्तो फिल्म जोड़ीगी दा वली जोड़ीगी दा जगह जोड़ीगी खलक गुरी और शौक दे नु देला पकारी दे तरफ د دې خبره دا ده د ټولو نه مخکې خبر خدا ده چې په پاکستان کې څومره ژبې دي هغې تقریبا ختم شو او په پښتو ژبه کې اوس هم فلم جوړېږي زمونږ پښتو ژبه ژوند باقي تاسو کا فیملی به مراتله هر څه به کېده خو زمونږ پښتونخوا د دهشتګردۍ دومره خرابه کا بیا پکې کرونا راله هغې دومره نقصان فلم انډسټرۍ ته ورکو چې زموږ نقصان پورا کول باندې به ټیم لګي نو د هغې پوره کېدو دپاره موږ تاسو نه تعاون غواړو چې تاسو موږ سره تعاون وکړئ د پښتو فلم یو ښه ایمیج خلکو ته پیش کړي تاسو ته توجه ورکړي او په پښتونخوا کې سینماګانې جوړې کړي لکه موږ اوس د مریم اورنګزیب راغلی هغې اعلانونه وکړه چې دلته به سینماګانې جوړېږي دا به کېږي صرف بیانونه وشي او خبره ختمه شي موږ ته ټول پښتو ژبې ته وفا دی زمونږ چې څومره هنرمندان دي زمونږ چې څومره میوزک ډایرکټر دي زمونږ سنګران دي زمونږ اکټران دي زمونږ ټوټل فنکاران ته فایده بلکې فنکارانو ته نه یې سره ریلیټډ چې څومره خلک دي اګه بهر څوک څه خرڅوي پوره مارکیټونه دې سره آبادېږي نو چې سینماګانې جوړ شي زمونږ دا پښتونخوا به هم ډېر آباده شي بالکل سینسر بورډ خو اوس هم شته خو زمونږ فلم اسلام آباد نه سینسر کېږي دلته هم اعلان شوی چې خپل سینسر بورډ به جوړو خو لا تر اوسه پورې هېڅ پته نه وي توجه نشته د ګورنمنټ تاسو نه ګڼئ چې سینماګانو حالت دی یا دلته کې کومې سینماګانې هغه هم ویور چې کوم دی هغه د راتلونکي مخه نیسي چې نه راځي ځکه چې ما کومه سینما نن ستاسو ښه یا دا بله چې ده یو ناس سینما وه چې کومه 3D سینما وه هغه بنده شوه تېرې میاشتې مخکې تاسو نه ګڼئ چې دې کې ستاسو هم یو دغه ځکه چې دا سینما لکه ښه وي ښکلې وي نو فیملیز به راتلو موویز لګېدو ستا خبره بالکل ټیک ده خو دا تاسو ته چې ما مخکې کومه خبره وکړه کوم حالات چې زمونږ په دې پښتونخوا تېر شو د دهشتګردۍ او دا کوم کروني حساب سره او بیا دا چې څومره زمونږ فاصلې دي دا ټولې ختمېدو دپاره موږ دا یو پروګرام جوړ کړی چې موږ هر څه دپاره یو توجه ورکړو او زمونږ د پښتو ژبه دې ښه شي خلک دا اعتراض کوي چې د پښتو فلم یو خاص فارمولې په حساب چلیږي نور نوې شی نه راوړي دې ځان باندې تاسو وایي نو دا خو د رقصې कि भाई आप एक मखसूस फार्मूला फिल्म बनाते हैं नई चीज नहीं पेश करते इसका तो जवाब मैं ये दूंगा कि आप मेरी ये फिल्म लग रही है रक्शे वाला या अब इंशाल्लाह मैं आप सबको दावत दे रहा हूँ कि जुमे को आप आ जाए आप फिल्म देख ले आपको पता चल जाएगा कि पश्तो में किस तरह फिल्में बन रही है मैंने भी पहले भी कहा है कि हम ये जिस तरह शाहिद साहब ने कहा है कि हम सिर्फ तनकीद करते हैं तो तनकीद होनी चाहिए हम में भी खामियाँ हैं सब में खामियाँ होती है लेकिन मैं आप सबको दावत देता हूँ कि आप मेरी ये फिल्म देख लें आपको पता चल जाएगा कि पश्तो फिल्मों में किस तरह फिल्में बनी تا کله دا فلم ګورې هر چاته به دی کې په خپل کور خپل ځان خپل لایف ښکاري چې د دې رکشو والا تاسو مونږ خو یې بار ګورو څوک خوشحاله وي څوک دې خوا ګرځي څوک دې خوا ګرځي وایي دننه څه پرابلم دی هغه چاته هم پته نشته نو مونږ کوشش کړی چې دې فلم په ذریعه خلکو ته وښیو دغه بینر لګېدلی په دې کې یو رکشه غالبا دغه ښکارېږي پایپ یې ښودلې ده البته نور پکې داسې تصویرانو کې نه ښکاري چې ګینې دا سورلۍ دي په رکشه کې روانې دي یا معنا دغه د رکشې ورسره نور ډریوران د خپلو دي یا په اډه کې څوک ولاړ دي ګوره دا اوس دا څیزونه به تا ته دا خو زمونږ پبلیکسټي ده که نه دا خو چې تاسو کله فلم وګورئ
بیا ما سره کینی زه ایز ډایرکټر ایز پروډوسر تاسو له به ټولو خبرو جواب درکوم اوس فلم کهانی ده نو زه تاسو ته نشم کولی خلک به څنګه راځي فلم به ګوري او تاسو زما اور صرف پوسټر باندې هغه تنقید مه کوئ کنه تاسو سینما ته راځئ تاسو وکاله جو فلم دې نه دی کتلی او دا خو ګوره پبلک سټي دا خو به مونږ ګوره دې کې به مونږ ټوټل دې پوسټر کې مونږ د ټوټل فلم کاسټ راولو یوازې رکشه نه راولو دې کې د ټوټل فلم رکشې والا کې چې څومره کاسټ دی څومره اکټران دي څونه هنرمندانو پکې کار کړی هغه پکې مونږ راولو نو ما دا خبره اصلاحي تورم هغه ځای کې لکه دا ګریوان نیول شوی اوس رکشې والا شاید دغه شان ده کنه خو بهرحال هغه چې کله فلم سره وګوري نو بیا به تاسو ته پته ولګي دا خو ګوره او دا فلم چې کوم دی دا کمرشل دی کمرشل فلم جوړېږي بل چاته هم زه پرېږدم. دا خو ګوره د ما ټولو دا دې نه مخکې زما فلم لګېدلی او شهنشاه باچایي کې ارباز ورسره دې نه مخکې فلمونه جوړ شوي دي جهانګیر ورسره او دې فلم کې زمونږ دوه درې کسان داسې نوي راغلي څنګه اصغر چیمه دی دې نه مخکې اوس لیټس راغلی او فلم دوی دغه کړی نو فرسټ ټایم ما هم ورله په خپل فلم کې چانس ورکړی ډېر ښه رول یې کړی دی بیا وقار جان یو هلک دی هغه نوی دی هغه هم راغلی دی نو همداسې به راځي را مخکې کېږي به دا هم پکې رکشې والا دی دا هم پکې ډېر ښه کردار دی دې کې رکشې والا په دې کې رکشې والا صرف شاهد خان نه دی دې کې رکشې والا نور هم ډېر دي یو رکشې والا رول پکې ده کړی دی نه نو دا وګوره د رکشې والا چې کوم نو د کور لایف دی د هغه کور لایف هم وي که نه هغه چې مثلا خبره کور کې هغه ته څه پرابلم جوړېږي د رور د لاسه څه پرابلم دی د خور د لاسه څه پرابلم دی د مور څه پرابلم دی د رواره څه پرابلم دی هغه پرابلمونه هم دی حل کوي که نه بیا د هغه رواندار د هغې خپل پرابلم دی دا ټوټل چې تاسو کله فلم ګورئ تاسو ته پکې ډېر ایشوز ښکاري بیا رکشې کې د رکشې والا د اډې چې کوم پرابلم دی د هغه چې کوم خپل ملګري دي هغه سره د هغې څه سینټیمنټ دي څه مینه ده څه محبت دی دا ټوټل څیزونه دی کې شته بل دې کې دا څیز دی چې رکشو والا ته زموږ معاشره کې خلک په کب نظر ګوري دا یو پهلو دی پکې بل ای سره څومره ظلم زیاتې کېږي مزدوري به ټول 1500 روپۍ نه کوي او چې رشوت ورکوي 2000 به ورکوي دا زموږ د معاشري څیزونه دي زموږ معاشره کې نیګیټیو پهلو شته او پازیټیو شته نو موږ کوشش کړی چې دواړه څیزونه دی کې عوامو ته وښیو نه جي دا پنجابی نه شته دا یو نه دې سره ریلیټډ یو څه چې تاسو وګورئ دا پېښور کې تاسو څونه فلمونه جوړوئ ستاسو د کینه یو څو هیروګان نه علاوه نوې هلک ولې مارکېټ ته نه دی راغلی یو دا خبره او دویم ستاسو یار دا مونږ پروډکشن معنی اوس هم د لاهور یا د پنجاب ولې لاس دی د پروډکشن ټول د هغو په لاس کې وي تاسو خالي خپل خلک راولئ دا تاسو پرې څلور داسکه زموږ بدقسمتي ده دا پروډکشن ولې په خپل زمونږ بدقسمتي دا ده چې ما سره سوات شته ما سره کاغان شته ما سره ناران شته ما سره پېښور شته خو زه پکې شوټینګ نشم کولی دا تپوس تاسو د ګورمنټ نه وکئ زه چې د یو شوټینګ اجازه تلم که نه زه کله ابتاباد ته شوټینګ لدم یا مانسیرې ته شوټینګ لدم نو یو میاشت زما په پرمیشن لګي زمونږ خپې هلته ماتې شي څوک هم ډي سي له لېږي څوک هم اے سي له لېږي څوک هم پټواري له لېږي څوک هم ګرداور له لېږي یو میاشت زمونږ په پرمیشن لګي نو هله مونږ ته پرمیشن میلاویږي د شوټینګ لپاره همدا مونږ وایو چې زمونږ پښتو فلم ته پرابلم یې څه دي د پروډکشن د پېښور یا د پښتنو یا ستاسو په شان اوس چې غټ خلک ناستې دي په دې سینماګانې هم د هغو خپل شته دي سیستم هم خپل شته دي خلک هم ورسره شته دي د دوی لاس ته د پروډکشن ولې نه راکوزېږي د پنجاب نو دا خو ګوره ما خو تاسو ته مخکې وویې که نه ما یو ورځ په پېښور کې شوټینګ کولو د دې یو ګانه د ټایټل سانګ دی رکشې والا دلته کې یو خو مونږ ته فیسیلیټیز نشته هر کار زه پخپله نشم کولی که نه اوس چې زه چېرته ځم یو آرټسټ بوځم یا فیمیل آرټسټ بوځم هغې دپاره سیفټي هم پکار ده که نه دلته چې چېرته کار کوې درته وي وروره دغه د خپله ذمهواري ده نو زه خپل آرټسټان خپل ټیکنیشنان څنګه رسک کې واچوم او بازار ته یې بوځم یا یو داسې ځای ته یې بوځم چې هلته کې ما ته هېڅ سیکیورټي نشته
په پنجاب کې دا ده چې سټوډیو شته دی، هلته کې تا سره ټول کوآپریشن کوي، هلته تا سره پولیس کوآپریشن کوي. په سټوډیوګانو کې زه هر قسم سیټس لګولی شم. په لاهور کې ما ته بنګلې ملاویږي، په پارکونو کې زه شوټینګ کوم. دلته زه یو ځای کې شوټینګ نشم کولی، چې څه شوټینګ پروګرام جوړ کړو دلته تھریټ دی، دغه ذمواري به هم خپله وي. دا موږ تاسو له پرمیشن نشو درکولی، نو دلته به څنګه کار کوي؟ دې نه باوجود هم تاسو کار کوئ، فلم جوړوئ، وایي موټیویټ لکه ستاسو دا انسپریشن څه دی چې دومره څیزونو نه باوجود چې نه نه هیروین شته نه هیرو هیروګان خو ګوره دې وخت کې شاهد خان دی، عجب ګل دی، ارباز خان دی، جهانگیر خان دی. راځي وخت سره سره راځي دا هیرو چې جوړیږي که نه، مونږ وایو چې هیروګان ولې نه راځي. هیرو چې جوړیږي دا ډېر لوی محنت غواړي. بل دا هیرو زه نه جوړوم، زه خو یو کوشش کوم چې اکټر راولم په هغه کار وکړم. هیرو چې دی د عوام جوړوي، کم آرټسټ چې د عوامو په زړه کې ځای جوړ کړي نو هغه هیرو کېږي. اکټران په دې وخت کې په پښتو انډسټرۍ کې زما خیال دی 40-50 کسان به کار کوي، 100 کسان به کار کوي، خو هیروګان پکې 2-3 دي. مونږ ټرای کوو، کړی هم د مخکې هم کوو، اوس هم کوو. خو هیرو جوړول، ښه آرټسټ جوړول چې دی دا د عوام کار دی، زما کار نه دی. ده به یو آرټسټ باندې جاري ساتل جاري ساتل دا صرف مونږ دا دې دپاره کوو چې زمونږ والد صاحب په 1971 کې د پښتو فلمونو بنیاد ایښی او بل فلم یې جوړ کړی. زمونږ تاریخ دی، زمونږ د پروډکشن تقریبا 50-53 سال وشو. خو بدقسمتي دا ده چې د ګورنمنټ طرف نه هیڅ څه دغه نشته چې یار دا یو اداره ده په شاید فلم پروډکشن په ایشیا کې یو پروډکشن دومره نشته چې دومره فلمونه یې جوړ کړي. زمونږ والد صاحب پهله فلم جوړ کړی اور بل په 1971 کې. نو زمونږ دا خواهش دی، دا کوشش دی چې تر کومه پورې د هغه قدمه اوچت کړی او مونږ څومره چلولی شو هغه چلو. دی کې مونږ تاوانونه هم کړي دي، تاوان هم کوو، ګټې هم کوو، خو زمونږ کار صرف دا دی چې هغه یو سوچ و، د هغه یو خوب و، هغه یو محنت کړی چې تر کومه مونږ یو نو کوشش کوي چې شی روان وي. سر جي دا راته وایي چې څنګه ستاسو مونږ کلچر دی غلط ښایي، زمونږ د پښتنو کلچر دی ټوپک ښایي، زمونږ دا کم ډریسنګ چې مونږ ته په دې پوسټر کې ښکاري، د دې حوالې سره تاسو څه وایي؟ د ټولو نه مخکې خبره خو دا ده چې دې له ته صرف د کلچر نامه مه ورکوه. سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پشتو فلم کو آپ صرف کلچر سے نہ جوڑیں. یہ فلم بنتی ہے پشتو زبان میں، تو جس طرح آپ اور فلمیں دیکھتے ہیں تو کون سی کلچر پہ بنتی ہے، اردو کی کون سی کلچر ہے، پنجابی کی ہے، ہالی ووڈ کی ہے، کوئی کلچر نہیں ہے. اس کو آپ زبان کہہ سکتے ہو کہ یار یہ اس زبان میں فلم بنتی ہے. اگر ہم اسی دور میں 1940 اور 1945 کے دور میں بیٹھے رہے تو نہ پھر پشتو فلم ہوگی، نہ پشتو فلم کبھی بن سکتی ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. تو ہم بھی وقت کے ساتھ ساتھ پشتو زبان میں فلم بنا رہے ہیں اور اچھی فلم بنا رہے ہیں. ہمیں اپنی جو میں فلمیں بنا رہا ہوں مجھے اس پہ فخر ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی سے اچھی فلم بناؤں.